دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې دا غزوه احزاب چې ټول مشرکین هغه راپورته کړي او مکې ته دوی تللي هغو سره معاهدې کړي او بیا غطفان او دې مشرکینو پسې راله او هغو سره د خیبر کجوري په رشوت کې هغه یې ومنلې خو تاسو راپاڅئ. نو هغه مشرکین هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پسې راپاڅول او ټول مدینې نه هغو چاپېره شله او هغه وخت سره نبی علیه السلام ډېر پریشان و. صحابو سره مشوره وکړله. نو حضرت سلمان فارسی هغه د خندق د هغه مشوره ورکړله چې زمونږ وطن باندې به داسې یو غټ سړي حمله کوله او خلق هغه به لږ غوندې هغه کم و، نو هغو به چاپېره چر او خندق هغه به یې وکونسته. نو په هغې طریقې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د مدینې منورې د هغې هغه حفاظت لیکن بنیاد هغې چې دی نو د یهودو هغه ایښی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې مختلف چې دی نو یهودو یو هغې ته بنو قینقاع وی هغه یې وشړل، بیا بل هغو ته بنو نذیر وی هغه یې وشړل، بیا د خیبر د هغو یهود د هغې باره کې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه